دا کوم خلک چې په قرضونو مصیبتونو غمونو کې راګیر دي او د خلاصي لار ورته معلومه نه ده، نو دغسې خلکو دپاره مونږ نن یو ډېر د خوشحالۍ حدیث راوړی دی چې په هغې کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا عمل ښودلی دی چې څنګه به یو انسان د قرضونو نه د مصیبتونو او غمونو نه خلاصیږي او الله رب العزت به ورته نجات ورکوي. نو مسلمانان ورونو دغه ویډیو مکمل وګورئ، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث واورئ چې څنګه به یو انسان د قرضونو نه د غمونو مصیبتونو نه خلاصیږي او د هغې نه به الله ورته نجات ورکوي. یو ځلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد ته داخل شو او دا وخت داسې و چې د مونځ وخت نه و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مسجد ته داخل شو نو ګوري چې د مسجد په یو ګوټ کې په یو کونج کې یو صحابي ناست دی، حضرت ابو امامه رضی الله عنه دا ناست دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورغو او تپوس یې کوي چې ای زما صحابي دا څنګه بې وخته په مسجد کې ناست دی، دا وخت خو د مونځ هم نه دی او ته په مسجد کې ناست دی. هغه ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات پریشانه یم، په غمونو مصیبتونو او قرضونو کې راګیر شوی یم او راغلم مسجد ته، ما ویل چې الله ته د خپلې پریشانیانې مخکې کړم او الله راته د حل لاره راوباسي، الله مانه دا مشکلات او غمونه لري کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل ای زما صحابي ای ابو امامه آیا تا ته زه داسې کلمات داسې دعا ونه ښایم چې هغه ته سحر او ماښام وې او په هغې سره الله رب العزت ستا دا ټول مشکلات مصیبتونه غمونه او قرضونه ختم کی. دغه صحابي حضرت ابو امامه رضی الله عنه ورته فرمایي یا رسول الله ضرور راته وښایي، زه خو ډېر په مشکل کې یم، ډېر د دې هر څه نه تنګ راغلی، ما ته دغه کلمات او دغه دعا ضرور وښایي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې سحر او ماښام دغه کلمات وایه، کلمات تاسو ته وایم دا یاد کئ، کوم خلک چې په قرضونو مصیبتونو غمونو کې راګیر دي دغه کلمات وایي، الله رب العزت به د دې په وجه ستاسو دا ټول هر څه غمونه مصیبتونه دغه قرضونه ختم کی. ګورئ دا کلمات واورئ. بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والكسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال. د دې کلماتو ترجمه داسې ده چې یا الله زه پناه غواړم په تا سره د غمونو او پریشانیانو نه، او یا الله زه پناه غواړم په تا سره د سستۍ او نارستۍ نه، او یا الله زه پناه غواړم په تا سره د بزدلۍ او د بخل نه، او یا الله زه پناه غواړم په تا سره د ظالمانو د ظلم نه او د قرضونو د انبارونو نه. دا د دې کلماتو ترجمه ده. دغه صحابي فرمایي وایي چې کله ما دغه کلمات شروع کړه نو سحر او ماښام به ما دا کلمات ویل، په دې سره الله رب العزت زما ټول قرضونه زما ټول مصیبتونه او غمونه پریشانیان الله ختم کړو. په بل روایت کې راځي دغه صحابي فرمایي چې ما سحر وویلې نو تر ماښامه پورې زما ټول قرضونه او زما مشکلات هر څه ختم شوي وو. نو ګورئ مسلمانانو ورونو په دې حدیث کې دوه خبرې دي. یو خو چې کله مونږ او تاسو ته څه مشکل راشي نو پکار دی چې مونږ بنده پسې منډه ونه وهو، مونږ الله رب العزت ته خپل مشکل پیش کو، 2 رکعته مونځ وکړو، الله نه خپل د دغې مسلې حل وغواړو. دویمه خبره پکې دا راووته چې په دغې دعا سره الله رب العزت مشکلات او مصیبتونه قرضونه ډېر په اسانۍ سره ختموي. نو کم مسلمانان وروڼه چې په دغه مشکلاتو کې راګیر دي او دغه رنګې مشکل دی ورته د قرضونو او دغه رنګې د مصیبتونو غمونو، نو کوشش کوئ چې سحر او ماښام دغه کلمات یوه پیره وایي. زه درته اخره کې بیا وایم چې تاسو نه هیر نشي. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والكسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال. ان شاء الله د دې پابندي شروع کړئ، الله رب العزت به ستاسو دغه ټول مشکلات ختم کړي. د ثواب په نیت دغه اهم پیغام او د فائدې نه ډک پیغام د نورو مسلمانانو سره هم ضرور شیر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي